بسم الله الرحمن الرحيم. باب النية في طلب الحديث. فدې باب کې دا مسله ذکر کیږي چې طالب العلم لپاره د خپل نیت صفا کول دا ډېر ضروري دي. د دې نه چې دا راولګي او په دې کې خراب نیتونه کوي، د دې نه خپل نیت صفا کوي. یعنې په علم کې نیت صفا کول دا ټول نه اهم څیز دی. د یو انسان نیت خرابي که نور اعمال هر څومره د ده له فایده نه ورکوي. د ټول نه مهم څیز دا نیت دی، اخلاص فی النیه. دوی نو محدثین او ائمه هغوی خپل کتابونو په اول کې باب النیت د نیت انما الاعمال بالنیه دا حدیث راوړي. ځکه څلور حدیث داسې دي چې هغې ټول علم راجمع کړی، ټول دین یو د هغې نه دا حدیث دی. علقمه رضی الله رحمه الله نه روایت دی، هغوی سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، ما اوریدل د عمر بن الخطاب څخه په منبر باندې چې هغه لګیو په منبر باندې دا حدیث شو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اذا الله رسول فرمایي انما الاعمال بالنیه، اعمال دارو مدار دا په نیت باندې دی. که نیت د انسان ضروري نو اعمال قبلیږي، او که نیت د انسان صحیح نو اعمال نه قبلیږي. لکه دې کې یا معنا دا ده انما تصح الاعمال بالنیه، اعمال صحیح کیږي په نیت باندې. او یا ثواب الاعمال بالنیه، ثواب د اعمال چې حاصلېږي انسان ته د په نیت باندې حاصلېږي. او دا معنا نه ده چې عمل بغیر د نیت نه کیږي، نه ځکه عمل نیت خامخا نیت نه بغیر هم بعضې اعمال کیږي. سړي نیت نه یو کار ته وشي. نو دلته صحت د اعمالو مراد دی، ثواب د اعمالو مراد دی، هغه دارومدار په نیت باندې دی. وانما لامرئ ما نوى، او یقینا د هر سړي دپاره هغه څه دي چې دی نیت کړی. یعنې د کوم شي نیت چې کړی د هغې اجر به ورته میلاویږي. که نیک عمل یو انسان کړی او د ریا دپاره د هغې اجر ورته نه میلاویږي، هغه ریا یې وشوه نور کار یې نه کېږي. دغه رنګ یو انسان را لګېدلی یو مباح کار یو خو په ښه نیت باندې کړی، الله به له اجر ورکوي. یو مباح کار یو انسان په خراب نیت باندې کړی، الله به له سزا ورکوي. دې مقصد دا دی. دویم روایت راوړي د عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده. عمر روایت کې د خپل پلار شعیب دی. به شعیب روایت کې د بره نیکه نه د شعیب د جده کې ضمیر شعیب ته راجع دی، د عمر ته نه دی راجع. او د ابيه کې ضمیر عمر ته راجع دی، یعنې جد د شعیب. د هغې نه روایت کې چې هغه عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه دی. دې روایت باندې بعض علماو جرحه کوي چې دا روایت کمزوری دی. وجه دا ده کې د شعیب چې دې ته د خپل نیکه کتابونه پاتې شوي د عبدالله بن عمرو بن العاص، او د هغې نه روایتونه نقل کړي. خو صحیح دا ده دې کې اتصال شته. ابن حزم صاحب هم دا خبره کړې، بعض نور محدثینو حسن درجه کې روایت دی ده. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې د الله رسول فرمایي من تعلم علما، چا چې زده کړي یو علم ينتفع به في الاخره، داسې علم چې په هغې باندې پیدا اخیستلی شي په آخرت کې. معنی د دین سره تعلق دنیایي علم نه، یرید به عرض شیء من الدنیا، او د اراده کوي په دې علم باندې سامان د یو څیز د دنیا نه، معنی دنیایي یو څیز د اراده. نو لم یرح رائحة الجنه، د انسان به بوی نه کي خوشبو د جنت خوشبو هم پرې را نشي په دې انسان باندې. کوم انسان چې د دیني علم د دنیا لپاره استعمالوي، نو دې کې اشاره دې ته چې نیت په علم کې ضروري دی. ځکه که نیت دې خراب شو جنت څه کې الله له جهنم درکوي. دوی نه نیت ضروري دی په علم کې. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دا وایي د الله رسول فرمایلي دي من طلب العلم لیباهي به العلماء، یو انسان د دې لپاره علم زده کوي چې په دې باندې فخر وکړي په علماو باندې، عام علماو باندې فخر کوي چې لکه ما داسې علم زده کړی دی او دا شی مې کړي او هغه څه مې کړي. او لیماري به الجهلاء، یا د دې لپاره چې جګړې وکړي په دې باندې د جاهلانو سره، د مناظرو دپاره علم زده کوي، د مسلمانانو سره د جنګونو دپاره علم زده کوي. وليقبل الناس الیه بوجوههم، یا د دې لپاره علم زده کوي چې مخامخ شي خلک دې ته په مخونو باندې، معنی خلکو ته توجه وکړي، خلک یې وپېژني، شهرت مرادي. فله النار، د دې انسان دپاره به اوري. دا صحیح روایت دی، امام ابن ماجه سنن ترمذی کې نقل دی.
په دې وجه نه نیت دا ډېر ضروري دی په علم کې چې علم کې د انسان نیت صفایي. د دې وجه نه خطیب بغدادي بعضې تفریعات دي په دې باندې چې هر کله احادیث کې دا ذکر شو چې نیت ضروري دی، نو خطیب بغدادي ویل د دې څیزونو نه علم خالي کېدی نه شي، دا کار به کوې او دا به نه کوې. یو څلور پنځه صورته ذکر کړي دي. اول دا یجب على طالب الحديث، واجب دی په طالب العلم باندې خاصتا په طالب د حدیثو باندې ان يخلص نیته في طلبه، چې د ده نیت به خالص شي په طلب د حدیث کې، چې حدیث طلب کوي احادیث زده کوي یا یې چاته ښایي په دې کې به د نیت صفایي. دویم دا دی وان یکون قصده بذلك وجه الله، د ده قصد به وي په دې باندې صرف د الله رضا، د الله رب العالمین رضا به په طلب کوي، بل څه به مقصود نه. شعب الایمان کې امام بیهقي رحم الله دا روایت را نقل کړی دی. خرایطي په مکارم الاخلاق کې را نقل کړی دی روایت. دویم خطیب بغدادي سے فرمای وی وليحذر او طالب العلم لدا ضروري دي ان يجعله سبيلا الى نيل الاعراض، چې ځان وساتي د دې خبرې نه چې وګرځي د علم لاره د پاره د حاصلولو د دنیوي سامانونو. یعنی طالب به د دې نه ځان ساتي چې د علم چېرته د دنیوي اشیاء د پاره اله جوړه نه کړي او دنیوي اسباب او سامانونه به حاصل نه کړي، ځکه دې څه نیت خرابېږي او به انسان الله جهنم ورکوي په دې باندې. وطريقا الى اخذ الاعواز، او د دې نه به ځان ساتي چې د علم ونه ګرځي لاره الى اخذ الاعواز، اخذ د عوضونو ته چې په دې علم باندې به عوض نه اخلي د چانه، یعنی د روپو په عوض کې به چاته درس نه کوي، که دا روپۍ راکې درس دله کوم او که نه راکې نه کوم. فقد جاء الوعید لمن ابتغى ذلك بعلمه، ځکه چې ډېر وعیدونه راغلي په دې مسله باندې چې څوک په علم باندې نور اغراض طلب کوي، خپل علم باندې نور څیزونه طلب کوي. قال الخطیب دا اوس درېم حکم ذکر کوي د دې احادیثو نه، درېمې حکم روباسي وليتق المفاخرة والمباهاة به، دا طالب العلم به ځان ساتي د دې علم په وجه باندې المفاخرة د فخرونو نه، مباهات دا عطف تفسیر دی د فخر دپاره، به په دې علم باندې، به د دواړو سره لګېږي کې مفاخره او مباهات د دواړو تنازع ده په دې کې. وان یکون قصده فی طلب الحدیث، او دا به ځان ساتي د دې خبرې نه چې وی قصد دی فی طلب الحدیث پس د کول د حدیثو کې نیل الرئاسه، حاصلول د مشرۍ، واتخاذ الاتباع او نیول د مریدانو تابعدارو چې خلک تابع شي، د دې نه به ځان ساتي. وعقد المجالس، او دغه رنګې دا به صفاکۍ نیت خپل او ځان به ساتي د جوړول د چې وی قصد دی جوړول د مجلسونو، چې بس ځان ته مجلس جوړوي او خلک پکې راټولوي او خلکو د ځان مشهوري. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وځکه هغه آفت چې داخليږي په علماو باندې اکثر د دې په دې طریقو باندې چې یا په دې کې فخرونه یا مرتبه حاصلولي مقصودي، یا ځان له مریدان او ملګري پیدا کول، او یا مجالس جوړول، دا به مقصد نه، بلکې مقصد به په دې کې د دې زړه صفا کولي. قال الخطيب، امام خطيب بغدادي دامي وليجعل حفظه للحديث حفظ رعايه، ودا به ګرځي دا زده کول د حفظ د چې کوم د کوم حفظ چې دا کې د حدیثو حفظ رعايه، حفظ د رعایت دا معنا چې د خپل احادیث چې کوم زده کې د دې لحاظ بکې، دا به بار بار ځان سره اړه یری به نه. لا حفظ روايه، نسرب حفظ د روایت. فإن رواة العلوم كثير، ذکر رواة د علوم دا ډیر دي، داس خلک ډیر دي چې احادیث روایت کوي، لیکن داس خلک کم دي، ورعاتها قليل، چې څوک لحاظ د علم به ساتي د دې موافق زندگی تیری په دې باندې عمل کوي، دا قلیل دي. ورب حاضر كغائب كالغائب، او ډیر کرت هغه حاضر کس کوم دی كالغائب، او په شان د هغه کس لکه علم د چې نه حاضر شوی، یعنی علم زده کړي، علم د حاضر شوی خو هغه اثر او د علم هغه جامه به نه ښکاره کیږي. وعالم كالجاهل، او ډیر کته یو عالم په شان د جاهلی، معنی علم زده کړي خو عمل نه کوي، دسي لکه جاهل سره څنګه عادت او څنګه خوې هغه خوې د دیمي. وحامل للحديث ليس معه منه شيء، او دغه رنګ ډیر کته یو او چتون کې د حدیث معنی طالب د حدیث چې کوم دی، ليس
معه نيد دسر منه الذي أحاديث نشين هسز إذ كان في إطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وإذا ولي وإذا كداي في إطراح تكبرته إليكي ده وجد مدح خبلنا لحكمه ده وجد حكم ده دينا بمنزلة الذاهب ده بمنزلة الذهب أصل رواية دستير بمنزلة ده سروزر ده عن معرفته وعلمه چې دا ذهب نشي به معنا د سجوړي یعنی د دې وجه نه دا تکبر کوي چې دا په منزله د سرو زرو دی د وجه د خپل معرفت او د خپل علم نه او چې ذاهب شي نو به معنا دا ده چې دا تکبر کوونکی دی د وجه د خپل حکم نه ولی تکبر کوي لمنزله الذاهب عن معرفته وعلمه د وجه د منزلي د تللو د دی د خپل علم او د معرفت نه چې خپل علم او معرفت نه تللی او عمل به نه دی کړی خپل علم او معرفت باندې عمل نه دی کړی نو د دې وجنه چې کوم د تکبر کې ګرځي متکبر ته جوړ شوی تکبر کوي. قال الخطيب امام خطيب داموي وليعلم ويبيدشي ان الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ويلا طلبه تپوس کې ددنه په بار د علم د کې فيما طلبه چې سبب بارکه طلب د دی او نصر پر د علم زده کړو ومجازيه على عمله به او الله بدل ورکی په عمل د دې شخص باندې به د خپل علم چې څومره علم من د څومره عمل کړو. یعنی مقصد دا د مدار د علم چې د په عمل باندې او په علم په لحاظ باندې دی یواز دنه سره روایتونه زده کی او نیتونه نور خرابي. دا نه مقصد سبحان الله.